السلام علیکم د کورمې سنیون چې کوم دي د پېښور پریس کلب مخې ته نوستي دا تاسو کتلی شئ. روژه ته تقریبا د نیمه ګنټه پاتې دا روزانه دالته روژه ته هم کوي او په دې کې نه صرف د لوور کورم بلکې د اپر کورم سنیون د سنټرل کورم خلک هم ګډون کوي. دا روزانه دالته رسي روژه هم کوي او د درن کې پراپرا شرکت کوي. یو د دې دا درن څه کومه تقریبا نن 14 ورځ پېښور پریس کلب مخې ته شروع ده. دو ټول نه غاټه مطالبه څه کومه هغه په لوور کورم کې کوم د اپریشن فیصله شوې هغه د واپس کړلی شي. دې نه علاوه د کوم گرفتار خلک د بېګناه ده لکه کریم حاجي صاحب د دې نه علاوه نور سکول ماشومان یې گرفتار کړي هغه د کوم دي هغه رها کړلی شي. او دې نه علاوه پولیس کوم دا اده کې غیر قانوني غیر اخلاقی کوم کارونه کړي دي په کورونو باندې ورنوتلي دي د پښتنو روایات موت کړي دي. پولیس خاص کر مو خپل لوکل پولیس ته د هغو خلاف دا خلک نوستي آی جي نه دا مطالبه کوي چې د هغو خلاف د اکشن واخیستلی شي. دې نه علاوه بګن چې کوم دا په 22 نومبر باندې لشکرکشۍ کې 100 هغه چوچوګور کې ملوث دي د هغو خلاف ته کاروایي وکړلی شي او د بګن خلکو ته د ازلا وکړلی شي. دغه راجوړونکه بحالي ویلفیر ارګنایزیشن چیرمن نوروز دا د لګیا ده خلکو ته خپل خیالات اظهار کوي او د خلک کوم دي د خاص کر ځوانان کوم دي دوی د امن پیغام ورکوي چې پر امن اوسئ او تاسو دلته خپل مطالبات کوم دي پر امن طریقې سره به انشاءالله غواړو او دوی چې عید پورې به مو دلته نو وسو که عید لمونځ وي هم مو به اندازې کې کوو خو مو به خپل مطالباتو نه وړو او دا کې پر امن طریقې سره نو وسو.